سلامونه ملګرو، جنید خان یم. عمر اکمل تاسو له یاد شي د څه موده مخکې نواز شریف سره په لندن کې ملاقات کړی جی. ملاقات یې څه دپاره کړی و، په هغې باندې الریډي ما هغه ټایم یو ویډیو جوړه کړې وه او په دې ویډیو کې به دوباره ډسکشن کوو. عمر اکمل پاکستان ټیم ته واپسي غواړي. نواز شریف سره دې دپاره ملاقات کړی و چونکې عمر اکمل له پته وه الیکشن نه مخکې دی ملاقات شوی. نواز شریف له هغه ټایم په لندن کې و جي. هغې نه پس الیکشن وشو چونکې عمر اکمل له پته وه چې راتلونکي حکومت کیدای شي د نواز شریف دی وي، نو دی ورغلی په لندن کې ورسره ملاقات کړی او ورته ویلي و چې زه پاکستان ټیم ته واپسي کول غواړم او خپل پرفارمنس یې وله هم شو کړی چې زما په ډومسټک کې دا پرفارمنس دی خو زما واپسي نه کیږي جي. اوس آیا د عمر اکمل پاکستان کرکټ ټیم ته واپسي جوړیږي که نه، په دې باندې هم د دې ویډیو اخر کې خبره کوو. خو اوس عمر اکمل چې کوم دی پرون یو بل ډېر غټ سټیټمنټ جاري کړی دی. عمر اکمل ویلي دي چې د الله نه پس زما بروسه چې کومه ده هغه په شریف خاندان باندې ده، مطلب نواز شریف ته یادوي. ځکه یې ورسره ملاقات هم کړی، لکه مطلب نواز شریف دی چې کوم دی به ما د پاکستان کرکټ ټیم ته راولي جي. خو چونکې نواز شریف الریډي خپل سیټ په منډه کړی دی، سیټ هم هغه رنګ ریسپونس هغه له پاکستان کې میلاو نه شو د کم چې هغه توقع کوله، او کیدای شي ډېر زر هغه لندن ته واپس لاړ شي. پاکستان کې ساریږي هم نه چې تر څو هغه له غټ سیټ نه میلاو. د وزیر اعظمۍ کرسۍ خو هغه الریډي میلاو نه شوه، نو ډیره مشکله ده چې پاکستان کې ایثار شي جي. ډیره مشکله ده چې د خپل حکومت هم پوره کړي. نو عمر اکمل ملاقات شوی نواز شریف سره د ټیم ته واپسۍ حوالې سره. اوس تاسو نه زه تپوس کوم څومره ملګري ویډیو ګوري، آیا نواز شریف نه سوري عمر اکمل ځای جوړیږي د پاکستان کرکټ ټیم کې؟ د پاکستان کرکټ ټیم کې چې کم کرنټ کلاړیان دي دې کې به ته کم کلاړي ډراپ کړې چې عمر اکمل له به ځای ورکړي؟ که چېرې کمنټ وکړئ ځای جوړیږي که نه، او که چېرې ځای جوړیږي نو بیا به د دپاره ته کم کلاړي ډراپ کړې چې دی په ټیم کې شامل کړي. په پی ایس ایل کې د پرفارمنس هم نشته دی. پی ایس ایل کې تیر شوي 2 سیزونو کې د پرفارمنس زیرو دی. صرف په یو میچ کې کویټا ګلیډیټر د طرفې کویټا ګلیډیټر سره دی په تیر شوي پی ایس ایل کې چې صرف یو میچ کې ښه بیټینګ کړی، تقریبا په فاسټسټ 50 هم په 24-25 بالونو باندې 50 وهلی و، هغې کې د کویټا ګلیډیټر دپاره ښه بیټینګ کړی. نو تاسو ماله وایي چې آیا د عمر اکمل د پاکستان کرکټ ټیم کې ځای جوړیږي که نه؟ د پاکستان کرکټ ټیم کې چې کم کرنټ کلاړیان دي د هغوی ځای نه جوړیږي. مطلب عبدالله شفیق شو، بل فرحان صاحبزاده فرحان شو، لکه داسې ښه کلاړیان دي چې هغه ډیزرف کوي چې چانس جوړ کړي ټیم کې ځان له. خو یې ځای نه جوړیږي، په بینچ باندې دي. په ټي 20 کې خو بیخي نه جوړیږي. په او ډي آی کې ګوره سعود شکیل په بینچ دی، صاحبزاده فرحان په بینچ دی. دې نه علاوه بل نوم مې تاسو له کم ویشتو ښه کلاړیان لکه هلته زموږ د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم بیټینګ لاین اپ دی هغه ډېر تګړه جوړ شوی دی. په ټي 20 کې هم په 1 ډے کې هم افتخار ته نشي ډراپ کولی ګوره د ټیم نه. اوس خو چې بل کم کلاړي د دوبۍ نه راغو هغه ته د ټیم نه نشي ډراپ کولی. د ملتان سلطان کلاړي چا چې د دوبۍ خپل ټول کیریر پرېښوده پاکستان دپاره، هغه به ته ټیم نه څنګه ډراپ کوي؟ که پرفارم کوي بیا خو بیخي نشي ډراپ کولی. خو تر اوس خو به څو چانسونه ورکوي که نه، ځکه هغه د پاکستان کرکټ ټیم دپاره څومره غټه قرباني ورکړه. عثمان خان یادوم جي، یو اے ای ټیم یې چې پرېښود، یو اے ای پر خپل ټول کیریر یې د پاکستان دپاره پرېښود. هغه به ته څنګه ډراپ کوې؟ سایم ایوب به ته څنګه ډراپ کوې؟ حسیب الله له به ته څنګه وایې چې ته کښېنه مونږ عمر اکمل له چانس ورکوو؟ او سایم ایوب له به ته څنګه وایې چې ته کښېنه مونږ عمر اکمل له چانس ورکوو؟ اعظم خان له به ته څنګه وایې چې ته کښېنه مونږ عمر اکمل له چانس ورکوو؟ حارث له به ته څنګه وایې محمد حارث له چې ته کښېنه مونږ عمر اکمل له چانس ورکوو؟ لکه ډراپ کول ته کلاړیان ډراپ کولی شي نو عمر اکمل ټایم بس ته تیر دی. مطلب دغه کرکټ ختم دی، بس اوس نوي هلکانو له چانس ورکول پکار دی زما په خیال. او که چېرې بیا هم تاسو وایئ چې چانس ورکول پکار دی نو کمنټ ضرور وکړئ. ډېره زیاته مننه، والسلام.